په لومبي ځل باندې داسې لاس نه دی لیدلی ګویا نبوت والا لاس کې زما لاس پروت دی ما د خپل طرف نه جمله ووې زه وایم د نبوت په لاس کې نه د رب د ذات سره د لاس ملو کړی دی زما محترمو روان یم د ابو جهل دربار ته ورسېده نبی علیه السلام مبارک بذات خود ورمخکې شو دروازه یې وډبوله چې ویې کتل ابو جهل راووته نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل د غصې په انداز کې ما ته وی د مسافر نه د مال ولې والي دي پیسې دې ولې والي دي پیسې راباسه کنی زه درته دلته ناست یم وی ابو جهل چې د پیغمبر غصه ولیده ګویا د نبوت غصه ولیده لاسونه خپې ګړبېدې وی راوباسم پیسې راویستې پیسې راکړې وی هغه پیسې مال راکړې ما ته وی مسافره روټۍ دې خوړلې ده چې روټۍ در باندې وخورم ما وی نه چې روټۍ نه وی روټۍ مې نه وی ګویا پیغمبر بوتلم په خپلو لاسو مبارکو یې ماله روټۍ راکړه انداز ته ګوره کردار ته ګوره گفتار ته ګوره غیرې خبره کوم نبی علیه السلام مبارک ګویا کلي مکې مکرمې ته یو کس تاجر راغی نبی علیه السلام مبارک زیته یو کس راغی مکې مکرمې ته وی هغه ډېر غریب و بس یو اوښ دوه به یې راوستل په مکه کې به یې خرڅه وته به وی یو پیری دوه اوښان نوستي وو د خدای شان ته وګوره هغه سودا یې په ابو جهل باندې خرڅه کړه چې په ابو جهل یې خرڅه کړه خو د سرداره خو ډېر خنزیر انسان و که وی پیسې سبا در کوم مسافر و بس هلته ورته شپه وکړه مکه کې چې شپې ورته وکړه د ما محترمو خبرې ته ګورئ چې انسان ستانه امپرس شي ستانه متاثر شي داسې نه چې هغه تا ته وګوري او تا نه کرکه وکړي چې دا څه پلیت دی مړه یو سړی ځان نه په دیندارۍ باندې امپرس کا داسې نه چې سړی تا نه متنفره شي تا ته وګوري او تا سره ګوره تا سره خبرې مړه نه غواړي یاره چې دا پلیت دی او د انسان فطرت ته ته نن وایم د انسان فطرت دا دی که په خپله هر څنګه هر څومره پلیتي هر څومره ګناهګاري هر څومره ناپاکي لیکن مخاطب ګوره پاک خوښي دا د انسان فطرت دی په خپله ډېر ګناهګاري خو بل سړی ګناهګار نه خوښي دا د انسان فطرت دی نو تم داسې ځان جوړ کا ټولو مسلمانانو ته اعلان دی چې پاکۍ والا زندگی تېره کړه زما محترم وی نبی علیه صلات وسلام مبارک کلي ته دغه کس راغی وی د خپله واقعه ذکر کوي وی د خدای شان ته وګوره هغه اوښان مې په ابو جهل باندې خرڅ کړه ما ته وی سار راشه پیسې در کومه وی ما ورته شپه وکړه مسافر وم وس مې هم نه کېده لږه لږه سودا به مې اغسته او خرڅوله به مې وی چې سار ولې ما ته شابه ځه سار راشه بیا وی سار له بیا رالمه په درېیمه ورځ یې بیا راوشړلم د دغه ځای سردارو د مکې مکرمې سردارو زما وس نه رسېده سترګو نه مې اوښکې بهېدې الله زه خو مسافر یم دلته څوک پېژنم نه د ده پیسې چا نه والم چا راته وي د ده دغلته ملګري دي ابولهب دی عتبه دی شیبه دی دغلته ناست دي سرداران دي هغې ته ووایي هغې به درکړي وایي دې لړه د هغې دربار ته خبره کوم زما محترمو وایي چې کله لاړه هغې ته وي بهی زه مسافر یم مسافر یم ستاسو ملګري رانه مال والی وی دا څوک دی چې مال یې دنه والی ورته وی ابو جهل نامه ده هغې ټولو چې د هغه نوم مور یې دا خو ډېر ظالم و وی سرونه یې ښکته کړه زما محترمو چې هغه نه به څوک کوي دی د هغې نه هم بېنوا را روان شه ډېر خفه الله دا یو اسره چاخولې وه دا یو اسره وه هغه هم ختمه شوه اوس د دوه اوښانو پیسې چا نه والم ګرځېدم ما ته چا ووې وی همدغه عتبه شیبه او ابولهب راته ووې د استهزا په دغه باندې خندې ورپسې ګوره چې دغه بیت الله شریف سره یو شخص ناستی گویا خوا کې دغه ته به ناستي مراقبه به کوي گویا محمد صلی الله علیه وسلم یادو د خندا او استهزا په طور ما ته وایي هغه نه لټ هغه به ستا امداد وکړي ورته پته و چې نبي علیه السلام مبارک خو ځان له فقیر دی وایي ده وی الله دا مې اخري اسره ده در مصطفی ته زه د نبوت در ته را روان دی عام در نه دی زما محترمو را روان شوم په ډېر دغه باندې الله بس اخري دغه د مسافر یم بیا به کلي نه ځمه وایي چې رالم کېناستم وایي چې څنګه مخامخ شوم انداز او جملو ته ګوره وی لومبۍ دوه جملې ماته پیغمبر وفرمایلې ماته وی مسافر راته ښکاره کېږي دویمه جملې راته وي پریشانه راته ښکاره کېږي وی قسم دی چې دا جملې راته وي ماته داسې ښکاره شوه گویا چې زما نه مور خپله مور رانه تپوس کوي داسې زړه ته مې سکون ملو شو مسافر راته ښکاره کېږي و پریشانه راته ښکاره کېږي ما وی جی پریشانه یم مسافر یم وی دلته رانه یو کس دی ما نه پیسې والی دي ما پې سودا خرڅه کړې ده ما نه پیسې والی دي ما نه نبي علیه السلام مبارک تپوس وکړو نامه یې څه ده ما ورته وی د الله رسوله ابو جهل نامه ده ما ته پیغمبر سینه را بار کړه ما ته وفرمیل بې فکره شه
الله بستا مان لو باسي لمه ډاډه شو لکه مې سکون لذت پیدا شو گویا د هغه په ملاقات باندې زما زړه ته راحت ملو شو د هغه انداز د خبرو داسې و د هغه کردار داسې و د هغه چهره مبارکه دروغجنه چهره نه ښکاره کېده وایي زه یې مخکې کړم د لاس مې ولېولم ما په لومبي ځل باندې داسې لاس نه دي لیدلی گویا نبوت والا لاس کې زما لاس پروت دی ما د خپل طرف نه جمله ووې زه وایم د نبوت په لاس کې نه د رب د ذات سره د لاس ملو کړی دی د ما محترمو روان یم د ابو جهل دربار ته ورسېده نبی علیه السلام مبارک بذات خود ورمخکې شو دروازه یې وډبوله چې ویې کتل ابو جهل راووته نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل د غصې په انداز کې ما ته وی د مسافر نه د مال ولې والدي پیسې دې ولې والدي پیسې راباسه کني زه درته دلته ناست یم وایي ابو جهل چې د پیغمبر غصه ولیده ګویا د نبوت غصه ولیده لاسونه خپې ګړبېدې وایي راوباسم پیسې راویستې پیسې راکړې وایي هغه پیسې یې ماله راکړې ما ته وایي مسافره روټۍ دې خوړلې ده چې روټۍ در باندې وخورم ما وایي نه چې روټۍ نه وایي روټۍ مې نه وایي ګویا پیغمبر بوتلم په خپلو لاسو مبارکو یې ماله روټۍ راکړه انداز ته ګوره کردار ته ګوره گفتار ته ګوره زما محترم ذریعه معاش ته ګوره یو مخاطب سره د خبرو انداز ته ګوره یو اجنبي سره د خبرو انداز سره ګوره یو مسافر د مسافر سره د جوړوالي انداز ته ګوره پیغمبر وی مالې په خپله باندې روټۍ راکوله قسم دې ما روټۍ م خوړه سترګو نه مې اوښکې م دی الله چې په مخ ته ځمکه انسانیت جم دی د داسې شخص ته وجې نه خپل طرف نه جمله وی واپس روان شوم ما ته د هغه عتبه شیبه جاسوسانو ووې چې دا پیژنې ما وی نه پیژنم ما ته وی دا جادوګر دی د سره چې څوک هم ملو شي دا دروغجن دی د سره چې څوک هم ملو شي د غلام دی ما خپل طرف نه جمله وی زما د رب په ذات قسمي که په مخ ته ځمکه په انسانیت کې رښتیا انساني هغه دا محمد دی ویرالم په خپو کې کېناستم کلمې راته وې الله تبارک وتعالی مسلمان کړم زما محترم نو خبره د کردار او د گفتار کوم ته په معاشره کې داسې کردار وکړه په معاشره کې داسې گفتار وکړه چې مخاطب ستا د کلام نه امپرس شي چې مخاطب ستا د کردار نه امپرس شي هغه ته وګوري بهي دا ډېر دیندار انسان دی دا ډېر هغه هم ستا په شاندان جوړ کړي تاسو مونږ او تاسو که وګورو الله دې مافیو کې په دنیا کې زدونه کوو یاره جي د موټر واغسته زم موټر علم یاره جي د دکان کې سودا واچوله زم اچومه یاره جي د پلان کې سوټ واغسته زم اخلمه یاره جي د پلان کې فرج فریزر ایسی واغسته زم خپل کور کې لګومه مو تا په دنیا کې عزت شروع کړی دی راشه په قرآن کې عزت شروع کا په دین کې عزت شروع کا او کامیابی چې د زما محترمو فقط د الله په دین کې ده مونږ تبلیغیانو حضراتو نه اکثر اورو چې دینداری او کامیابی څومره ده هغه د الله په دین کې ده د دین نه چې څومره بار شوي تا سره به مال ډیري بینک بیلنس به دې ډیري اولاد به دې ډیري جو نوکران چاکران به د سره لیکن زړه ته به سکون ني زه وایم که سکون ملاویږي فقط د الله په در کې ملاویږي د الله د ذات سره چې وابسته شي سکون به ملاویږي او اخیری خبره کوم ما قرآن کې ما یو آیات وی قرآن کې الله فرمایي که تاسو دین سره وابسته کېږئ وایي چې زما ذهن دې دین ته جوړ شي نو د ټولو نه مخکې ځان د بدنظرۍ نه وساته بدنظري عظیمه ګناه ده عظیمه ګناه ده د انسان گویا اعمال بربادوي زما محترمو څنګه چې اور دا دړې سوځي دغه رنګې بدنظري د انسان اعمال سوځي الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام